कि موسی علیه السلام د نبوت دعوه وکړه چې انی رسول من رب العالمین چې زه د رب العالمین د طرف نه استاذ را لېږل شوی بیا ابتدا مطالبه وکړه موسی علیه السلام چې فارسل معي الى بني اسرائیل چې دا بني اسرائیل زما سره پرېږده چې خپل وطني اصلي یعنی شام ته لاړ شي د مصر نه شام ته لاړ شي شام د دې وطني اصلي دی یوسف علیه السلام په زمانه کې یوسف علیه السلام په بادشاہي کې چې هغه د مصر بادشاہ په هغه وخت کې بني اسرائیل د شام نه راغلي مصر ته هجرت کړي ابراهیم علیه السلام د دین کو د عراق نه هجرت کړي او شام ته او بیا یوسف علیه السلام چې کله د مصر بادشاہ شو نو بني اسرائیل هجرت وکړو د شام نه مصر ته نو مصر کې بیا د یوسف علیه السلام نراواخلی تر موسی علیه السلام زمانه پورې په دې کې تقریبا 400 کال تیر شي نو د بنی اسرائیل چې دا د قبطیانو د فرعون د دې چې کوم د غلامانو چې کوم سخت کارونه په دې باندې به کول نو دا مطالبه د حضرت موسی علیه السلام وکړه چې زما سره د بنی اسرائیل پرې د خپل وطني اصلي ته لاړ شي فرعون چې کله دا خبره واورېده چې د پیغمبرۍ دعوه وکړه نو ورته په خپل پیغمبرۍ باندې دلیل راوړه معجزات مونږ ته وخیا موسی علیه السلام ورته دوه معجزې وخولې یو د مار هغه د عصا هغه د امسا هغه چې امسا ورلړ کړه د هغې نه اژدها جوړه شوه دویمه لاس چې کوم دی په ترخ کې کېښودو هغې چې راوکاږو د نور په شانتې ځلېدو دا دوه قسمه معجزې د موسی علیه السلام فرعون ته وښودلې چې کله فرعون دا معجزې ولیدلې نو دی عاجزه شو چې دا خورشیا پیغمبر دی پوه شو چې دا پیغمبر دی پته وته چې دا پیغمبر دی خو د موسی علیه السلام د خرابولو دپاره او د هغه د بد ښکاره کولو دپاره نور تدبیرونه چلول دي شروع کړو ځکه او دا د څه دپاره دته پته و چې دا موسی علیه السلام پیغمبر دی خو که دته پیغمبر وي نو د هغه بادشاهي تلله هغه دړې وړې کېدله نو د خپلې بادشاهۍ بچ کولو دپاره فرعون چې کوم دی خپل ملګري راوغوښتل ورته وی چې دا خو لوی جادوګر دی موسی علیه السلام دا خو لوی ساحر دی جادوګر دی نو لومبی دا خبره فرعون وکړله چې دا موسی علیه السلام جادوګر دی او بیا چې د فرعون کوم مشران کسان وو د چې کوم خاص کسانو نو هغې هم دا خبره وکړله چې دا موسی علیه السلام نعوذ بالله دا جادوګر دی نو ورته وی چې اوس به څه کوو نو ټولو میټینګ وکړو چې اوس به داسې وکړو چې د جادو مقابله په جادو باندې کېږي جادوګر به راغونډو نو په ټولو ښارونو کې په دغه دور کې په مصر کې د جادو ډېر لوی زور کالجونه یونیورسټۍ سکولونه دا ټول د جادو نه ډک وو جادو پکې ښودل کېدو او ماهرین استادانو پکې ډېر تیز جادو په مصر کې مصر او بنګال دا په جادو کې ډېر مشهور ډېر تیز جادوګر زه قرآن مجید وجاءوا بسحر عظیم دی رالل په لوی سحر سره چې قرآن یو څیز ته لوی ووي نو یقینا چې دا لوی سي نو دغه د جادو ډېر زیات نو دوی مشوره وکړله چې جادوګر راغونډ کړي نو جادوګر یې راغونډ کړو او د موسی علیه السلام د مقابلې دپاره راووتل خطاب کو چې دا موسی علیه السلام د خپل جادو په زور سره تاسو مونږ او تاسو دا قبطیان دا د دې ښار د مصر نه ایستل غواړي او په دې ټول سلطنت باندې په خپله قبضه کول غواړي په دې ملک باندې په خپله قبضه کول غواړي موسی علیه السلام سره فورا مقابله مه کوه دته د مقابلې دپاره مهلت ورکه او د چې کوم ورور دی هارون علیه السلام هغه ته مهلت ورکه دې دواړو ته ټیم مقرر کا د هغې نه وروسته موږ جادوګر راغونډ کړو مقابله او بیا وکړو چې د جادو لوی دی او زموږ د جادوګرو جادو لوی دی اعوذ بالله چې کوم ماهرین جادوګر دي چې په هر ښار کې هغه راغونډ کړي ځکه په مصر کې تاسو ته مه ووایئ چې جادو به ښودلې کېدو په سکولونو یونیورسټو کالجونو کې ماهرین استادانو پسې کسان ولېږل چې دی راولي د موسی علیه السلام مقابله وکړي هر پوخه جادوګر د ښارونو نه راغونډ کړي او هغه راولي لکه دلته کې چې مثال په طور د ضلعې په سطح باندې یا چې کوم د صوبې په سطح باندې میچي نو په هغې کې ټیټ کلاړیان وګوري ماهرین کلاړیان وګوري هغه پکې راغونډ کړي چې دوی د بل ټیم سره وجنګي او دوی فتح وکړي دوی دا میچ وګټي نو دقه شان دي په دې ښارونو کې وګرځي او ماهرین چې کوم استادان دي هغه جادوګر راغونډ کوي او چې هغې راشي ماهرین جادوګر موسی علیه السلام سره مقابله وکړي
یا علیه الصلاۃ فرعون چې کوم دي کسان پرکړل او چې کوم ماهرین استادانو نو دای چې کوم دي راوستل هغه تعداد مختلف دي تاریخ لیکلي دي مورخینو لیکلي دي قرآن او حدیث دغه تذکرہ نه ده کړې چې دا څومره وو خو تاریخي روایتو کې راځي چې دا 900 نه راواخلي تر 3 لاکو پورې جادوګر او تفسیر ابن کثیر 72000 جادوګر هغه لیکلي چې دی راغون کړي د موسی علیه السلام د مقابله د پاره 20000 جادوګر دی راغون کړل ځکه دنیادار سړی چې کله دنیا کار کوي دی خامخا اجر غواړي پیسې غواړي دیاړي غواړي خپل او الله والا خلق شي هغه چې کله د الله کار کوي نو هغه د خلقو نه دیاړي نه غواړي ان اجري الا على الله ار پیغمبر دا خبره کړې و چې ای زما کوم زستاسو نه سن غواړم سو اجرت تر نه غواړم زما اجرت او زما اجر زما په الله باندې دی الله به مال راکړي نو موسی علیه السلام وی چې بده باندې د بل چا نه سن غواړم الله براله راکړي او جادوګر مطالبه وکړه قالو جادوګر وی ان لنا بشک زمونږ د پاره به خامخاله اجر وی په دې کې دې طرف ته اشاره ده چې بعض خلک جادوګر لږی موږ له تعویذ ماویزو کوي او موږ له کوم دې دا شی وګوره هغه شی وګوره ای په خپل محتاج دي کو جادوګر دی هر څه کول شوی نو ځان نه به د پانو نه کوم دې پیسې جوړې کړې وي کنه د فرعون نبی اسلام مطالبه کوله د ګټو نه ځان سره جوړ کړیو کنه ماهرین جادوګر د مصر جادوګر د مشهور چې قران د استموي چې قران ورته وی چې وجاء بسحر عظیم الله وی دی په مضبوط جادو سره رالل په لوی جادو سره نو دومره لوی جادوګر او هغه فرعون ته محتاج وي موږ له خامخا پیسې راکای نو کو دی چرته کې ځان له د ګټو نه پیسې جوړول شي ځان له جوړ کړی وي کنه چې موږ درله دا ګټه وکړه او موږ درله دا چې کوم دی د موسی علیه السلام نه دا لبه وګټله زموږ جادو به زورور شو نو بیا موږ خامخا اجر راکای نو فرعون وتسوي قال فرعون اول نعم او اجر به خامخا در کوم او یو بل شیز بدل سوام در کوم هغه کوم شیز دی وانکم بشک تاسو به خامخا لمن المقربین زما د خاص خلقونه شي وزیران به ځان سره ولګم پیسې به هم درکما او دا جنگ خوراله وګټو دا مقابله خوراله وګټله زما د خاص خلقونه به زما وزیران به هم شي پیسې بدلوم درک نو دی حضرت موسی علیه السلام جادوګر راغون شو دا 900 نه راواخلي تر 3 لاک پورې او بعضی مفسرینو 72 لاک چې کوم دی لیکلي تفسیر ابن کثیر وغیرہ او دی هر یو سره یو لاټي یا یو رسید چې کوم دی راوړو میدان جوړ شو موسی علیه السلام له مهلت ورشو په دغه مهلت کې ټیم وسره کې خود چې د اختر پر ورځ باندې به مقابله کی د اختر ورځ دې لپاره مقرر کړل چې ټول خلک اوسګار وي او ټول خلک د تماشې د بار راشي موسی علیه السلام ته وی ټیک د اختر ورځ مقرر کړل او د اختر پر ورځ کې بیا د چاش ټیم د ساخ چې کوم وخت دی دغه ټیم مقرر کړو چې په دغه ټیم کې ټول خلک اوسګاری نه ډوډۍ فکر وي نه د چای فکر وي او نه په چا باندې نه وخت کېږي بلکې وختي ټیم دی نو ډیر وختي مقرر نکو او ډیر نا وخت ټیم مقرر نکو دا ټیم مقرر شو جادوګر رالل چې کله دا جادوګر رالل تفسیر ابن کثیر لیکل چې 72000 جادوګر او دی ار یو ځان سره رسای او یو لاټي لخته کوم دی راوړو میدان ولګېدو حضرت موسی علیه السلام ولاړ او جادوګر ولاړ نو دی جادوګرو حضرت موسی علیه السلام ته وی چې اے موسی علیه السلام تا ته مونږ اختیار درکړی دی کو تخپل امساړم به غورځي یا مونږ غورځو دا اختیار ستاسو دی نو دا خبره زکه کوله چې د جادوګرو په خپل جادو باندې کلک یقینو چې زموږ نه غټ جادوګر په دنیا کې نشته دی نو دې زموږ مقابله نشي کولی ځکه په اطمینان سره دا خبر وکړه چې کو تخپل لومبه غورځي کومږ ورغورځو ډیر په مضبوط انداز کې دا خبره وکړه او تفسیر ابن کثیر بل یو خبره لیکلې ده هغه وی د جادوګر دلته کې حضرت موسی علیه السلام ادب دی چې یا موسی علیه السلام اختیار ولور چې تاسو غورځوي دا امسا خپل او کومګه د خپل امسا ورغورځو دلته کې ادب د حضرت موسی علیه السلام وګو هغه ادب الله ته خوښ شو هغه ټول جادوګر ته الله هدایت نصیب رستور روان دي الله په زور په سجده باندې ورغورځول او د الله نورانیت د الله د طرف نورانیت راغی او دومره ډیر راغی چې داغه د وجن دی په خپل په سجده باندې پریوتل او یې فرمایل چې قالوا آمنا برب موسی وهارون قالوا آمنا برب موسی وهارون
مونږ د حضرت موسی او د هارون السلام پر رب باندې ایمان راوړو. نو دغه ټول جادوګر چې کوم دی راغون شو د اختر ورځ ده او دغه 72,000 جادوګر دي. موسی علیه السلام ته فرمایل وی تاسو د خپل عصا خپل پړی او خپل چې کوم دی امساګانې د ورلړه کوي. موسی علیه السلام لدی اختیار ورکو. موسی علیه السلام تاسو خپل جادو وخی. اوس دلته کې اعتراض واردېږي چې جادو یو حرام شی دی. موسی علیه السلام د حرام شي اجازه ولې ورکړه؟ دلته کې موسی علیه السلام د حق ظاهرولو دپاره او دویمه خبره ده چې جادوګر دوه خبرې کړي دي. دی نه دي ویلي چې موږ خپل جادو ظاهر کو ظاهري نه کړو، خو دا خبره یې کړله چې ته ډومبې غورځئ که مونږ ډومبې ور وګرځو. موسی علیه السلام پکې دا خبره اختیار کړه چې تاسو د خپل څیزونه ډومبې ور وغورځوئ. ځکه د حضرت موسی علیه السلام په خپل معجزه باندې کلک یقین و چې دا خو 72,000 دي، که 72 لاک هم شي که نه د الله معجزې ته دا نشي ټینګېدل. نو دې 72,000 جادوګرو خپل رسۍ چې کوم دی ور وغورځول. چې ور وی غورځولې دي د خلکو په سترګو باندې قرآن مجید کې وروسته را روان دي په سترګو باندې جادو. نو هغه خلکو ته ړکېدې غونده کې ښکارېدې چې دا ړکېږي را ړکېږي. او مفسرینو لیکلي دي چې موسی علیه السلام خپل عصا ورلړه کړله که نه او هغې دا یوه جامه داسې اوچته کړله. دا څومره 72,000 عصاګانې او دغه رنګې 72,000 پړي وغیره دا ټولې په یو خړپ کې چې کوم دی تېر کړه. تلقف په اسانۍ سره لکه الوا چې سړی تېري. تلقف هغه سیستم چې ډېر په اسانۍ سره تېرېږي. نو الوا ډېره په اسانۍ سره تېرېږي. نو ویده سې تېر کړه سړی چې الوا تېري اړو بویه پې نه شو. او بیا فرعون طرف ته بره باندې وکتل. هغه چې یا موسی ایمان راوړم بس دا رانه کله دې چې کوم جادو کوو هغه جادو یې پیل شو او حق د موسی علیه السلام معجزه هغه غالبه شوله. دوی په سجده باندې په وغورځولي شو په زوره. وی د الله نورانیت دومره په جلال او دومره په تیزۍ سره راغی چې دی هغه برداشت نه کړو. دی بې اختیار په سجده باندې الله ته پرېوتل. وی دا د دې ادب د وجې ادب اوچت چیز دی. صحابو کې ادب او طلب نو چې کله پکې ادب نو الله د کم ځای نه کم ځای ته ورسول. دومره ادب په صحابو کې چې نبی علیه السلام یو خبره وفرمایله چې د دې کار تاسو ته پته ده هغې ته پته وه خو د هغې باوجود به وي الله او د الله پیغمبر ښه پوهېږي. نو بیا به نبی علیه السلام سوال وکړو نو بیا به صحابه ووایي الله د الله پیغمبر ښه پوهېږي. نو چې په درېیمه بیره به نبی علیه السلام سوال وکړو نو چې چا له به خبره ورتله نو وبه یې ویله ډېر په ادب سره چې د صحابو خپل اواز د نبی علیه السلام د اواز نه نه اوچت کړی. نو ادب اوچت چیز دی. نو د دې ادب د وجې نه الله دې جادوګرو ته هدایت نصیب. والقي او غرزولی شو السحرة دا جادوګر ساجدین سجده کوونکي په سجده باندې پرېوتل. قالو د جادوګرو آمنا من ایمان راوړی دی برب العالمین په رب د عالمونو باندې په هغه رب ایمان راوړلی چې هغه د ټولو عالمونو رب دی د ټولو عالمونو پالونکی دی. نو فرعون زړه کې وی چې دا چې ته ماته ووینو جادوګرو خبره ښه واضحه کړله رب موسی و هارون. ځکه فرعون خو انا ربکم الاعلی که نظر ټول نه لوی رب یم. نو جادوګرو خبره داسې واضحه کړه چې شف شف یې ونه کړه شمتالو یې ووي. قالو جادوګرو آمنا موږ ایمان راوړلی برب العالمین په رب د عالمونو باندې. خو کوم ربو رب موسی و هارون په رب د موسی او د هارون علیه السلام. نو تش رب د موسی هم ونه وي ځکه چې د موسی علیه السلام د فرعون په کور کې تربیت موندی و. نو تش موسی علیه السلام یې ونه وي ځکه موسی علیه السلام یې وي او د خلکو ذهن فرعون طرف ته تلو چې یاره دا فرعون هم د خدایۍ دعوه کوي او زړه کې فرعون هم چې دی ما یاد ځکه چې موسی علیه السلام هم رابې کړی دی. نو تش موسی علیه السلام یې ونه وي رب موسی په رب د موسی و هارون او په رب د هارون علیه السلام مونږ ایمان راوړی دی. چې کله جادوګرو ایمان راوړو ځکه جادوګر خو پوه شو دا د پیغمبر معجزه ده دا جادو نشي کېدلی ځکه چې هر سړی خپل فن والا پیژني. استاد پیژني مصری پیژني او دغه رنګ جادوګر پیژني. چې هر شی ولا خړپ کړه که نه هغه پوه شي دا خو جادو نه دا معجزه ده. نو ایمان یې راوړو. چې کله ایمان راوړو نو فرعون سره نوره خبره بیا ونه. نو فرعون وی دا تاسو منځ کې صلاح وي دا تاسو ټول یو جادوګر یې دا تاسو استاد یې تاسو شاګردان یې نو تاسو د خپل استاد نه ملامت کوو زما حکومت ته خو چل جوړ کړی دی نو تاسو د خپل ځان چې کوم دی لاندې راوست بیا هم نه منل. حالانکې پته و فرعون ته او د خپلې بادشاهۍ د وجې نه جادوګر ته وایي تاسو داسې نه پرېږدم ستاسو لاسونه او خپې به ګډ وډ پرېږدم بیا هم په سولی کړم داسې خو نه پرېږدم تاسو چل ول کړی دی ستا د سولی کولو نه ستاسو د لاس او د خپو نه دی نه یېرېږي. تفسیر ابن کثیر لیکلي دي چې تقریبا 72 کسان دا چې کوم لوی لوی سردارانو
د جادوګر چې کوم لوی جادوګرو هغه چې کوم نه پتا کمر باندې شهیدان کړي او دې ته چې کله د فرعون دا خبر وکړه الله دې د جنت مخامخ زړه اطمینان و تراغي چې کوته د دنیا د ژوندۍ زمو ختم شي د جنت اعلی درجه ژوندۍ برته ملوش فرعون دې دا خبره به د مګنه موږ خپل رب ایمان راوړی دی او د رب هغه واضح نشانات موږ د ښکار شو ربنا به دعا کړي دا غټین کې ښا چې کله شهیدان کول هغه وړاندې اگر چې بعضی مفسرین وی چې نه دي شهیدان کړي او اکثر مفسرین وی چې د شهیدان کړي دي ربنا اے رب زمونږه افرغ راتوي کړي په مونږ باندې افرغ راتوي کې علینا په مونږ باندې صبرن صبر وتوفنا او مونږ وفات کړي مسلمین په حالت اسلام کې دا ټیم کې دعا هم کړي اسنه د سخت نه چکم دی مثال په تور خاتمه مو چې په کفر باندې ونشي دا ټیم کې د الله نه دعا غواړه چې الله پاکه په مونږ باندې صبر راتوي کې او مونږ وفات کې هم مسلمانان مو وفات کې په حالت ایمان کې وفات